अस्सलामुअलैकुम څنګه یې دوستانو امید ده به ساتم چې ټول به ښه یې الله مو ښاد او باد او خوشحاله ساته نن درته داسې یو کیسه کوم چې تاسو ټول به حیران شئ د سلطان صلاح الدین ایوبي په دور کې یو جنۍ وه او ځوانه جنۍ وه او هغې په زړه کې د ایمان یو جذبه راوچته شوې وه او دین سره د محبت اظهار کولو خو د هغې په ذهن کې یو سوال راتلو او هغې سوال دا د ایمان راوړلو نه منې کوله د جنۍ ایمان راړو اسلام یې قبول کولو خو د دې په ذهن کې یو سوال پیدا کېدو او هغې سوال دا د اسلام قبول کولو نه منې کوله هغه سوال څه و هغه سوال دا و چې آیا د خنزیر په غوښه کې داسې څه خامي ده داسې څه وجه ده چې دا په اسلام کې حرامه ده نو دا جنۍ ډېره زیاته فکرمنده وه د دې متعلق چې یاره د دې سوال جواب به زه څنګه پیدا کوم او دا به زما تسلي به څنګه کېږي زه ایمان راوړم خو هله به راوړم چې د دې سوال جواب ماته میلو شي نو د هغې وخت ډېرو علماو سره لاړه او هغو نه یې دغه پوښتنه وکړه چې یاره دغسې زه ایمان راوړم خو ماته د دې سوال جواب پکار دی چې آیا د خنزیر غوښه په اسلام کې خوړل ولې حرام دي د دې داسې څه خاص خامي ده چې د دې خوړل حرام دي ډېرو علماو ورته جوابونه ورکړل خو دې ته تسلي بخش جواب میلاو نه شو خو دې ته تسلي بخش جواب میلاو نه شو نو دا بیا هم فکرمنده وه او دا راغه د هغې وخت بادشاه سلطان صلاح الدین ایوبي ته او د سلطان صلاح الدین ایوبي په دربار کې پیش وه او هغه ته سلام کو چې سلطان معظم زه یو عرض کوم هغه ورته وی وایا عرض دې کوه دې جنۍ ورته وی چې زه په اسلام باندې ریسرچ کوم او زه په اسلام باندې ریسرچ کول غواړم زه منم د جنۍ ورته وی چې زه منم چې دین په حق دی اسلام یو حق لار ده دا یو حق مذهب دی حق دین دی او صحیح دین دی خو زما په ذهن کې یو سوال پیدا کیږي او هغه سوال ما د دې دین نه منې کوي هغه بادشاه سلطان صلاح الدین ایوبي ورته ویل چې وایه هغه څه سوال دی چې تا د دین او د اسلام راوړلو نه منې کوي د جنۍ ورته وویل هغه سوال دا دی چې د خنزیر غوښه په اسلام کې ولې حرام ده د دې خنزیر داسې څه خامي ده څه وجه ده چې د دې غوښه خوړل حرام دي او خنزیر حرام دی په اسلام کې او دې جنۍ ورته دغه هم وویل چې ما په خپل مذهبي کتاب مطالعه وکړه په هغې کې خدا لیکلي دي چې د خنزیر غوښه خوړل حلال دي باچا خپل مشیر ته اشاره وکړه چې راشه او په غوږ کې ورته وویل چې د دی د مذهب د دې جنۍ د مذهب چې دا عیسایانه وه د عیسایي جنۍ وه نو د عیسایانو د مذهب وه او مشیر ته راوړه سلطان صلاح الدین ایوبي په خدمت کې پیش کو سلطان صلاح الدین ایوبي په هغه کتاب کې لګیا دی پیجونه اړی غاړی تر دې چې یو پیج پکې وموندو په هغې کې هم لیکلي و چې د خنزیر غوښه حرامه ده او خنزیر حرام دی د هغې په مذهب کې هم حرام نو هغه پیج سلطان صلاح الدین ایوبي جنۍ ته وښیلو هغې جنۍ ورته وویل دا څنګه چل دی ما خو په کور کې په هغې کتاب کې وکتو په هغې کې خو د سره دا پیج شته دی نه
سلطان صلاح الدین ایوبی ورته وویل چې دا خو ستاسو د مشرانو کار دی، ستاسو مشران په دنیا کې دومره ننوتي دي، د دنیا په محبت کې دومره ننوتي دي چې هغه خپل مذهبي چې د هغه د مذهب کوم کتاب دی، خپل مذهبي کتاب کې هغه دومره رد و بدل راوستی دی چې تا سره کوم کتاب دی او دلته کوم کتاب دی، په هغې کې دومره ډېر فرق دی چې ته وایې چې ما سره په هغې کتاب کې پیج نشته ده. ستاسو مشرانو دومره چې دی نو دې کې رد و بدل راوستی دی. نو سلطان صلاح الدین ایوبی ورته وویل چې دا یو منی پوینټ، دا خو ستا دلیل شو، ټیک ده چې ستاسو په مذهب کې هم حرام دی، دا خو ستاسو تا لپاره دلیل شو. دویمه خبره ورته سلطان صلاح الدین ایوبی دا وکړه، هغې جینۍ ته چې لاړه شه کور ته او د خنزیر غوښه پخه کړه او دلته راړه. جینۍ فورا لاړه کور ته او د خنزیر یو ټوکړه غوښه یې راواغسته او هغې پخه کړه او د سلطان صلاح الدین ایوبی په دربار کې پیش کا. سلطان صلاح الدین ایوبی چې کله هغه غوښه چک کا او کولاوې کا نو هغه کچه وه، هومه وه. سلطان صلاح الدین ایوبی ورته وی دا غوښه خو هومه ده، کچه ده. هغې ورته وویل چې یاره دې پسې خو ما ډېر وخت اور بل کو، دا خو دې نه نوره نه پخېده. سلطان صلاح الدین ایوبی ورته وویل که دې پسې ته 4 غنټې هم اور بل کې دا به بیا هم پخه نه شي، که دې پسې ته ډېر ټایم هم اور بل کې دا به بیا هم پخه نه شي، دا به کچی هومه به او هومه او کچه سیز خوړل، کچه غوښه خوړل په اسلام کې مکروه دي. دا دویم پوینټ شو. دریم پوینټ یې ورته دا وویل چې خنزیر په خنزیر زناور کې چې کوم ذات دی فیمیل او میل، نو چې کله د دې خنزیر فیمیل د بل میل سره مطلب بل خنزیر میل سره جنسی تعلق قائمي نو د دې چې کوم خپل میل دی د دې خنزیر نو دی په دې باندې خوشحالیږي، مطلب بغیرتوب دی، د بل چا سره هغه کوم جنسی تعلق قائمي او د دې خپل میل چې دی نو هغه پې خوشحالیږي. نو که چېرې دغه غوښه مونږ خورو نو په مونږ کې به هم دغه ریاکشن کوي او دغه عمل به په مونږ کې هم راځي، مونږ نه به غیرت ختم شي، د خور مور د لور او د ښځې تمیز به زمونږ نه ختم شي، لکه څرنګه چې په نورو یورپین کنټریز کې ختم دی. نو دارنګې دغه پوینټونه ورته سلطان صلاح الدین ایوبی د جینۍ ته پیش کړل. جینۍ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی په دربار کې پرېوته او دا عرض یې وکړو چې سلطان معظم کلمه راته ووایه چې اسلام قبول کړم. نو که چېرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي او داسې عبرتناکې کیسې اورېدل غواړئ نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو لایک کړئ. تھینک یو ویری مچ. والسلام.